الله جل شانو به کامیاب کی او دا 100% نه 1,00,000% کامیابی ده پدې کې. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو امید لرم چې تاسو ټول بخیر خبر خوشاله او چې کوم ځای کې هم یې الله جل شانه دې تاسو ټول خاد آباد او خوشاله ساتي. زما عزتمندو نن تاسو ته د درود تنجینا فضیلت بیانو. د درود تنجینا د دې سره غټ نغټه پریشانی غټ نغټه مسله به تاسو څنګه حل کوئ. جو انسان دی هغه ته غرونه د مشکلات دي، مقصد نه برابرېږي، کار نه برابرېږي او بس پریشان دی، بیمار دی، یاره چې څه مقصد د پاره دا عمل ته وکړو په ذهن کې هغه شی راوله الله جل شانو به کامیاب کی او دا 100% نه 1,00,000% کامیابی ده پدې کې. نبی کریم صلی الله علیه و سلم ارشاد مبارک دی چې چا ما من یو پیر درود شریف وي نو الله پاغه باندې لس رحمتونه نازل کی، لس گناهونه معاف کی، لس نیکیان ولور کی او لس درجات بلند کی. او د مزه خبره ده چې درود شریف په هغه څوک وایي چې الله ول توفیق ورکړي. هر انسان له الله توفیق نه ورکړي، څنګه چې هر انسان له الله توفیق نه ورکړي دک شان هر انسان له الله د درود شریف توفیق نه ورکړي. خو چې چاله توفیق ورکو دې پوه شي چې الله باندې رضا ده، الله احسان دی باندې. نو زما عزتمندو که تاسو رشتہ کې رکاوټي رشتہ هم نه کېږي، کاروبار هم نه چلیږي، کور کې څه مسله ده، یعنی د دنیا څه قسمه هم حاجت دی، څه قسمه هم ضرورت دی، څه قسمه هم مقصد دی، نو او یا پیرې درود تنجینا دا به د ماسخوتن موز نه پس وای او یا پیرې به وای او یا رز به وای او یا رز نه مخکم ان شاء الله تعالی امید دی چې اب تک دنه درې ورځې کې دنه ستا کار پوره شي، خو پرې دی به نه او یا رز به هر حال او صورت کې برابرې کپړې دی خودو انو بیا به ستا لپاره نقصانی، ستا لپاره به تاوانی. ځکه چې کوم مخکې کار وشو نو مخکې به ته د شکریې په تور باندې دا وای او که او دې نشو نو وایه، خو ان شاء الله زما عزتمندو نه برسي. زه خو هم که نه ما چې کلم شروع کړی په درې مرض الله جل شانو کار کړی دی، خو تاسو کوشش وکئ په دا عمل خپله هم کوئ بل سره هم شیر کوئ. یو پیره د دې درود شریف د تاسو خوند واغستو د مرګه پورې به دا وظیفه پرې نه دی ان شاء الله تعالی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.